أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د حافظې دپاره چې څوک حفظ کوي احادیث زده کوي هر څه چې کوي علم کوي او چې زما حافظه کمزورې ده زه تاسو ته د حافظې دپاره د حافظې د قوت دپاره څو عزایي څیزونه ښیمه او داسې علاج دی چې انشاءالله که یو باندې موږ همیشه عمل وکړو انشاءالله هغې سره به زمونږ حافظه تیزه شي مضبوطه به شي انشاءالله سبق به بیا یادیږي. کم احادیث زده کوو د قرآن آیاتونه زده کوو نو انشاءالله چې کوم اسباق زمونږ وي هغه ټول بیا یادیږي زمونږ ذهن ته به زر پرېوځي. د ټولو نه اول د امام زهري رحمت الله علیه قول دی فرمایي وي تاسو شهد چې دی په ځان لازم کې شهد وي ځکه چې دا حافظې له دغه ورکوي قوت ورکوي او د حافظې دپاره ډېر بهترین څیز دی شهد اصلي شهد. نمبر دویم علاج دا دی چې پودینې له به جوش ورکړي او په هغې کې به د کلونجۍ د تیلو یو څو څاڅکي ورواچي او خالص شات به یو چمچ ورواچي او بیا به سحر په ناره باندې د هغه به څکي سحر په ناره باندې به د هغې نه څکي انشاءالله ټوله ورځ به ذهن کار کوي حافظه به دې تیزه وي سبق چې کوم یادی به دې یادیږي انشاءالله. دریم یو کس د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خدمت کې حاضر شو او ورته دا شکایت وکړو چې زما نه سبق هېرېږي د هېرېدو بیماري مې ده نو هغه ورته وویل چې د غوا پی چې دي دا په ځان باندې لازم که ځکه چې دا زړه چې دی بهادر کوي او د هېرېدو دا بیماري دا ختموي. څلورم قوت حافظې په نیت باندې که څوک د زمزم اوبه وڅکي نو د هغه حافظه به ورسره مضبوطه شي او تیزه به شي. د سلف و صالحینو نه په متعددو حضراتو نه ډېرو زیاتو خلکو نه دا نقل دی په مختلفو نیتونو باندې هغوی د اوبه څکلي دي. د نبی علیه السلام حدیث دی چې د زمزم اوبه څوک په څه نیت باندې وڅکي نو الله تعالی به ورله هغه حاجت پوره کړي. نو څوک یې د حافظې د تیزېدلو په نیت سره وڅکي انشاءالله حافظه به ورسره تیزېږي مضبوطېږي. پنځم نمبر حسان شمسی پاشا قول دی چې تازه کبان دې کې ویټامین دی او دا د دماغو ته قوت ورکوي. او شپږم نمبر سر ویښته هر ټیم غوړول پکار دي ځکه حکما داسې قول کوي چې کله د سر ویښته دغه غوړ شي نو دې په دې ویښونو باندې د تیلو اثر مازغو ته رسي او کله چې مازغه خشک وي نو دې ته سبق او دې باندې بوج وي او په دې باندې سړی بور کېږي او چې کله مازغه لامده وي نو هغه بیا دا حافظه مضبوطه وي دا کې سبق هم کینی. نو پکار دی چې موږ او تاسو سر هر ټیم غواړو دا د نبی علیه السلام طریقه هم ده نبی علیه السلام به هر ټیم ویښته غوړول. الله دې موږ ته په دې عمل کو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا الحمدلله.